رضا پکې شرط نه ده. دا د اکثر علماو دا رای دا وایي ځکه دا حق چې دی دا د وارث د مقتول حق دی. صرف امام مالک رحمه الله دا شرط کړی دی چې قاتل رضا په قصاص کې چې ورته معاف کو او دیت اخلي، نو په دیت کې رضا د قاتل شرط ده. که قاتل وایي زه له مال نه در کوم نو بیا یې مړ که کنه، خو مال خو چې هغه تا ته وایي نه در کوم خو نه در کوي، د هغه رضا پکې شرط ده چې دیت نه در کوي، نو تې نشي اخیستی، ستا خو پې بل حق شته دی چې مرګ دی کنه. نور علما وایي چې نه دا حق دی د ورثه او د مقتولو، هغه چې کوم شی غواړي که هغه دغه سړی وژني د قاتل هم وژلی شي، او که وایي زه دیت اخلم هم اخیستلی شي. دغه رای د اکثر علماو راجحه ده. وبه حدثنا ابو سلمة قال حدثني ابو هريره قال لما فتح الله على رسوله مكه قام في الناس، رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسید په خلقو کې مجموعي ته پاسید او حمد الله واثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل، د چا چې څوک ووژلی شي فهو بخیر النظرین، دا بخیر النظرین. خیر النظرین څه ته وایي؟ دته چې کم بهتر کاری، دته چې کم بهتر کاری چې په بخاری په روایت کې راځي اما ان یودا و اما یقاد، یا د دیت ورخ واخلي یا د سو واخلي قصاص واخلي. دا خیر النظرین دی چې ما یعفو و اما ان یقتل. دلته عفو راغلی د بخاری په روایت کې ایودا د عفو نه مراد موږ دیت اخیستو. نو د دې نه معلومیږي چې دا اختیار د ولی دی که دا اختیار د قاتل دی؟ ولی دی. وبه حدثنا عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه ولم يحرمها الناس. الله ګوره په خپل حکم سره مکه چې دا حرم ګرځولې دی، دا حرم چې ګرځولې دی الله ګرځولې دی. معنا دا خلق خپل نه دی ګرځولې چې خلکو ته اتفاق کړي چې راځي را جمع شي او مکه موږ حرم ګرځو. دا خلکو نه دی ګرځولې بلکې چا ګرځولې دی؟ ولم يحرمها الناس من عندهم، د خپل طرف نه خلکو نه دی ګرځولې. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعزدن فيها شجرا. ونی به نه غوڅي. وس ترخص مترخصون، کچیرته رخصت حاصلوي او رخصت حاصلون کې ځان د پاره دلیل نسی چې نه زه جنگ کوم دلته او زه دلته دا سړی وژنم، او دلیل په دې نسی چې وحلت لرسول الله صلی الله علیه وسلم، ولی رسول الله ته حلال شوی و دا حرم او د پکې جنگ کړیو، کافر پکې وجریو، نو زما د پاره حلال ده. د الله رسول وایي که څوک دلیل په دې نسی نو فإن الله احلها لي، الله صرف ما ته حلاله کړي، ولم يحلها للناس، نور خلکو ته حلاله کړي نه ده. او ما ته چې حلاله شي نو کان ساعه من نهار ثم هي حرام الى يوم القيامه. او به وته فرمایل ثم انکم معشر خزاعه، معنا دا ده خزاعه قبیله چې دوی وجلو په دغه ورځو کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح د مکې وکړله، په دغه ایامو کې یو سړی دی مړ کړ د قبیلې د بني حذیل نه، او وجه دا وه چې د خزاعه والا ویله چې دوی پورې زمونږ مړی دی، د جاهلیت د وختونو مړی هم دی ور پورې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غمړي دیت ادا کړ او ویل چې تاسو ګوره قتل وکړه، دا خو الله ما ته حلال کړو په حرام کې، تاسو ته نه حلال. ثم انکم معشر خزاعه، ای جماعت د خزاعه قبیله، قتلتم هذا الرجل، دا سړی تاسو د حذیل والا مړ کړ، و انی عاقله زد دی دیت ورکوم، فمن قتل له قتیل بعد اليوم، او د چا چې بیا چا څو قتل وکړ نو دغه سړی به په دوو نظرونو کې خیرت، فاهله بین خیرتین، اهل د دې په مابین د دوو خیرتینو کې، خیرتینو نه مراد څه
چې کوم شی دا غوره کوي اما يقتل او ياخذ العقل. وبه حدثنا حديث ابي هريره حديث حسن صحيح ورواه الشيبان ايضا عن يحيى بن ابي مثل هذا. وروي عن ابي شريح الخزاعي ان من قتل له قتيل فله ان يقتل او يعفو او ياخذ الدية، وذهب الى هذا بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. حدثنا عن ابي هريره قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل الى وليه. قاتل ورکړی شو ولی ته چې زور شمړې کا دی قاتل ویل یا رسول الله قسم په خدای دې زما اراده د قتل نه نو ما قتل عمدن نه دی کړی خطا ان می کړی دی په قتل خطا ان کې خو قصاص نشته کنه نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کچې ته دا رښتیا وای او دې سړی ته ویل او ته قتل کې نو دخلت النار ته په ورته داخل شي ځکه چې دا قتل خطا کې قصاص نشته هغه سړی چې فخلا جدا شو عنه الرجل وكان مكتوفا بنسعتي. مکتوف دې ته وای چې شدت يداه من خلفه شات لاسونه تړل شوي داسې دې ته مکتوف وای. د دې سړي سره لاسونه شاته تړلې شي په یو پړي باندې نو هغه سړی ډېر زیات ویرېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویله ان کان قوله صادقا فقتلته دخلت النار. دا ټکی چې ورته ویو نو هغه ډېر زیات په دې باندې خفه شو نو په خرجه هغه سړی پرېښودو ځان پسې د البیسته راښکدله نو بیا به ورته خلکو ویله ذو النساء خاوند د پړي. فقال هذا حديث حسن صحيح. يعني المصلى مسلين من راغلي دا مسلى اتفاقا ناجائز دا. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة مراد في حق نفسه خصوصا چې د په نفس په باره کې به ورته ویل امیر به وټاکه نو امیر ته به وښودله چې یا صاحب ته به ګوره دا کار کې د په حقله به ورته ویل خاص ده ته به وصیت وکړو فی خاصة نفس بتقوى الله د الله نه یریږي به ومن معه من المسلمین خیرا دا مسلمانان چې د سره دي ګوره دی سره به خیر کې فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر او اغزوا ولا تغلوا خیانت مکوئ ولا تغدروا غدر مکوي ولا تمثلوا مسلم مکوي ولا تقتلوا وليدا ماشومان موجني. نور په دې باب کې وګد روایت دی او په الباب قصه یعنی وګدواله دی پکې. وبه حدثنا وكره اهل العلم المصلى كره دلته په معنا د حرمت سره ده حرام ویل د اهل علم مصلي ته اتفاقا. عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. على كل شيء معنى في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وأحسن القتل تشتوي وليحد أحدكم شفرته. نو د دې وجنه احناف دا استدلال کړی دی چې لا قوت إلا بالسيف وليرح ذبيحته. ابو الاشعث الصنعاني اسمه شرحبيل باب ما جاء في دية الجنين. معشوم چې دی د خېټې معشوم د دې دیت څومره دی د چا ښځه دی واله خېټه کې معشوم دي چې وغورځاو د یوې ښځې د بلې ښځې سره جنګ شو معشوم یې چې وغورځاو د دې دیت به څومره وي. نو دې حدیث کې دا راځي چې د دې دیت چې دی یوه غره ده. غره چاته ویلی کېږي روسته راځي امتون او عبدون دې ته غره وایي. بعضې علما او اهل ظواهر وایي امتون او عبدون کې به سپین ورکوي تور به نه ورکوي وایي ځکه غره دې ته ویلی کېږي سپین مخې چې مخې خو سپینې که نه نو هله غره ورته ویلی کېږي. نو معلومیږي دا چې دا سپین غوره دي په دې تور باندې. سپین خلک ښه دي سپین رنګ ښه دی که نه د تور رنګ نه نو چې تور دي خو بیا به ګولډن پر وی که نه
وبه حدثنا عن ابي هريره قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة غرب عبدي وامبي فقال الذي دا د مسلم په روایت کې تاسو تفصیلا ویلې ده فقال الذي قضي عليه چا باندې چې رسول الله حکم وکړ چې تبه اوس دیت ورکه غرب ورکه نو هغه داسې ویله ایعطا من لا شربا ورکولې به شي دا چا د طرف نه چې نه سکل کړی دي نه خوراک کړی دي ولا صاح نه چغه وارده فاستحل چې आवाज یې وچت شوی د ولادت په وخت کې داسې نه دي شوی نو په مثلو ذالک یوتل په مثل د دې خوم داسې پرې خودلې کېږي معاف کولې شي مطلب حذر کېدلې شي یوتل نبی علیہ السلام ویل ان هذا لا يقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا خو لګیږي بقول شاعر بل وخت کې بقول کاهنین اسجع كسجع الاعراب رسول الله دا کلام د دغه ونه غاڼه د دې وجه نه چې د حق په مقابل کې نو ځکه یو ته کلام د کاهن وایي دا د حق په مقابل کې قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث والعمل على هذا عند اهل العلم قال بعضهم الغر عبد ومة يا ب 500 درهم د قیمتي بعضو پکې ویلي دی او فرسون او بغلون قچره مچره مور پکې کولې شي خدا ګوره پاغه وخت کې چې مل ساقط شي دا بچي او که ژوندې پیدا شو به ژوندې وو پاتې شو به روسته مر شو به پوره دیت ور کوي وبه حدثنا عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا زورتين بنوي فرمت إحداهما الأخرى بحجر يا عمود فستاد خيمة توي فألقت جنينها بچيتي وغرزو فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد وامة وجعله او دا غره پچاو ګرځولا عصبو د مرئی باندې کنه دا قاتل مرأه چې وا د دې عصبو تی ویلا ور کوي دا د غلام یا وینځ ور کوي قال الحسن ابن علي الخلال چې امام ترمذي شیخ دی هغه يخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحو باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر مسلمان سړی په کافر نه وجل کیږي وبه حدثنا ابو جحيفة قال قلت لعلي يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء د پخوانه دا روافض رجل شروع شو نو دی بدا خلق کړي و چې علي رضی الله عنه سره ډیر علم دی رسول الله ورته پټ خو دلې دی هغه وسیله پټ شیان او ته خو دلې دی ول لیکلي ور کړی دي نو هل عندكم سوداء في بيضاء تاسو سره تور شته په سپین کې تور په سپین کې نه مراد څه دی یعنی سپین شی باندې تور لیک شوی دا مکتوب مراد لن مطلب کنایتن ته تاخستل شي مکتوب تاسو سره څه مکتوب شته دی داسې مکتوب چې په کتاب الله کې نه یو تاسو سپټي راغله ډیر کار ولري ویل لا والذي فلق الحبه دانه چولې دا وبراء النسما او پیدا کړی دی روح ما علمته ما ته خدای شي نه دی معلوم چې مونږ ته پټ ویلې دي الا فهما مگر هغه فهم ما سره دی چې الله یې چاته ورکی په قران کې نو ما سره خپل فهم دی بل سره خپل فهمي وما في صحيفه او کوم چې په دې صحیفه کې دي نو ما في هذه الصحيفه د روایت د بخاری له غوښیت واضح دی چې داسې ورته ویل چې نشته د ما سره الا کتاب الله او فهم اعطيته یا اعطيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفه ومنګه چې صحیفه وکتله نو چې موتویل څه دی په صحیفه کې وویل چې العقل دیتون دی وفکاک الاسیر دا تاسو ولې شور کوي دا شور تاسو کې څوک کوي تاسو ته وایم د جنکو ته